لکه موږ یو کس تعارف چې کوو چې لکه هغه څنګه و، داسې وجود او داسې رنګ، نو د رنګ نه چې د خالد بن ولید رضی الله عنه هغه سپینو او قد کې چې هغه دنګو او پلنه سینه او مضبوط اډوکی او ګیره چې دا هغه ګوره و غاڼه په سینه باندې داسې لوی ګیره په داسې ګیره نن سبا کم ښکارېږي. دغه خالد ابن ولید چې کله تاسو اوریدل د وړوکوالي نه دغه شو او د کشتیانو او د ګوړ سوارۍ په دې همتي کارونو باندې ولګېدو، نو کله نه چې آس ته ختلی بیا تر اخره پورې راکوشی نه دی. دغه باره کې مورخینو هغه لیکلي دي چې کله به یو سرمن پاغي باندې به ودرېدو او مضبوط کسانو ته راشي ما راکړي، یو هسې مونږ دغسې ودرېږو په وچه ځمکه باندې او چاته وراشه راکړه، نو مونږ هغه ساعت خوځو اواز سره هم چې دی نو زمونږ د تلو هغه رفتار متاثره کېږي، لږه تیز هوا راشي. بیا سرمن باندې ودرېدل او هغه به چانه شو قوسوه، ډیر زور ول الله پاک اور کړ، بلکې داسې و چې کله کله به په جنگ کې یو لاس کې تور نیولې و، نو بل لاس کې به چې دی په روانه کس اوچت که په یو لاس او په مخه به دشمن به په یو لاس اوچت که د قتل کولو به. کله چې دا جفاکشي وه نو امت خو خو چې کله آرام شروع شو نو کار خرابېدل شروع شو. لکه صرف دا خبره وه چې د نبی اسلام خواږه ډېره خوښه وه، حلوا یې ډېره خوښه وه، دا د پیغمبر سنت دی. نو لکه دا هم د پیغمبر سنت دی چې طائب کې په ګټو باندې لګېدلم، حلوا کانا سنت ہے تو پتھر کانا بھی سنت ہے. نو دا اوس نږدې تاریخ کې ظهیر الدین بابر د هندوستان دی تاریخ کې هغه په دې قله باندې چې ګرځېده په هغې په دیوالونو غټ غټ دیوالونو، نو دوه کسان به داسې یو په دې طرف کې یو په دې طرف کې نیولې او په پوره قلې په دیوال باندې به چکر لګو، دا د هغه ورزش و، اکسرسایز و. نو خو ټول هندوستان کې څومره خلکو ته اسلام هغه ورسېد. نن الحمدلله مونږ په دې ټاپو کې او د جزیره کې پراته یو او مسلمانان الحمدلله، الله شکر دی. نو خالد ابن ولید رضی الله عنه بارکه ما دا خبره کوله چې هغه دغه وخت کې خوب هم لیدل، دا خوب زموږ زندګۍ کې ډېر لوی اثر لري او دې بارکه باقاعده جدا یو درس دی. خو بعضې خلک چې دی هغې خوبونه څه کوي، بعضې خلک وایي خوبونه خوب خو سم لکه د وحي په شان نه، خوب صرف د پیغمبر وحي وي. زما ستا خوبونه رښتیا هم کېدی شي او دروغ هم غلط هم کېدی شي، خو لیکن فواید یې هغه شته دی مختلف. لکه مثال هغه خوب لیدلو نو کله چې دی راغلی او نبی صلی الله علیه وسلم سره هغه ملاو شو، نبی صلی الله علیه وسلم ولا دعاګانې هغه وغوښتلې، نبی علیه السلام د ده باره کې دا قول دی ناشنا وی نعم العبد خالد ابن ولید ډیر ښه سړی. پیغمبر چې چا باره کې وایي یا قرآن کې الله رب العالمین د ډیرو باره کې وایي نعم العبد، پیغمبرانو باره کې ډیر ښه بنده و، نو نبی علیه السلام د ده باره کې وایي چې نعم العبد ډیر ښه سړی دی. او دا د الله د تورو نه یوه توره ده. معلومه شوه چې ډیر مسلمانان داسې دي چې هغې مثال د الله د تورې دی او الله د دې لپاره پیدا کړي چې هغه په منافقانو او په مشرکانو پسې کېږي. نو د مشرکانو او منافقینو هغه خلاف کله چې دا خوشحالي وشوله نو ابوبکر صدیق رضی الله عنه څخه راغلی. صحابو کې هغه مشهور په تعبیر د خوبونو باندې. نبی علیہ السلام هم دا سنتو سهار مونځ پسې به کېناستو، چا به خوب لیدلی نو رابلی او نبی علیہ السلام ته ما دا خوب لیدلی، نو کله به نبی علیہ السلام تعبیر ورکړو، کله کله ابوبکر صدیق رضی الله عنه تعبیر ورکړو د خوب تعبیر.
او کله به چا خوب نو لیدلې بعضی خلک خوبونه ویني خو سار را پاسي نه هېري خوبونه ویني خلک خو هېري اکثر خلکونه نو نبی علیہ السلام خپل خوب بیان کړ ما داسې خوب لیدل نو نبی علیہ السلام هغه خوب پسو هغه به وحی و نو د کس پیجند ګوره دا ضروری خبره ده د دې دا کفار چې کنه داسې مګنی چې کنه دې ته زموږ صفات نشته د اوس په حالت د کفر کې د خدا او ته پته چې خوبونه او تعبیر باندې پکې څوک ډیر خپوي ډایرک غلطه لیدل صحیح ده نو ابوبکر صدیق رضی الله عنه ورته وی دا ته چې تنگ زینا او تیری ولا زینا غینا راوتی کلاو میدان ته او بوټي دی بکی نو د دې دغه مطلب دی چې الله ته د کفر نه اسلام ته راوستي د کفر نه اسلام ته هغه راغی د خبره موږ راوستي وا د نبی اسلام عمر سورو یو شپید او د عمرو 15 کاله دې ته خبره راغلی ده نبی صلی الله علیه وسلم چونکه یو بهترین ماهر نفسیات په خلکو خپویدو چې د کس څومره صلاحیتونه دي نو د اسلام قبولولو سره چونکه صحابو کې دا خبره نه و چې ایمان جوړیږي کنه جوړیږي بعضی خلکو شپېته کال تیر شي ایمان نه جوړ شي داغه ایمان راوړلو سره مسلمانېدلو سره ایمان ول الله جوړ کړ نو نبی علی السلام لګل او جهادون لګل شروع کړل یو غزوه په دغه وخت کې هغه یو اسباب جوړ شول نبی علی السلام یو صحابي لګو حارث ابن عمر ازدی رضی الله عنه او هغه بادشاہ څخه کېولګ چې دا غنو حارث هغه په لار باندې دا هغه یو کرایدارو یو جرنیل وغیرہ هغه شرحبیل هغه لګیدل دی او دا صحابي قتل کړي دي شهید کړي دي یو دا واقع شو بل نبی علی السلام هغه علاقې ته د غسان هغه علاقې ته مختلف کسان لګلو صحابه لګلو دعوت لپاره چې ځای په ځای تاسو د اسلام دعوت ورکوي 15 کسان هغه ټول دی را تلاش کړل یو تلاش کړ ټول راګیر کړ په دوکا باندې او ټول شهیدان کړ نبی صلی الله علیه وسلم ته دا خبر ورسید پته ولګیدل نبی اسلام ډیر سخت خبر شه او 3000 صحابه تیار کړل چې تاسو به وځي او هغه ځای کې به جنگ کوي کوم ځای کې چې حارث رضی الله عنه قتل کړي کوم ځای کې چې هغه لاش غرزول الته کې به جنگ کوي دی روان شول خو نبی علی السلام ورته دا خبر وکړه چې اول مشر چې د تاسو هغه به زید بن حارثه رضی الله عنه وي دا څوک تاسو ته څه پته شته دا هغه صحابي دی چې نبی صلی الله علیه وسلم لکه زوی په شان ساتلو سید بیا نبی علیه السلام دې په مشري خو جنگ کې چې دین هغه ګوړې نه شي لګي وزارونه کده شهید شو دې په مشر شي جعفر رضی الله عنه دا د علی رضی الله عنه ورور دی سید دیو مشر شي کدیم شهید شو بیا با عبد الله بن رواحه رضی الله عنه عبد الله بن رواحه رضی الله عنه دا به مشر شي دا خبره نبی علی السلام هغه وکړه بعض خلک زمون ستاسو عادت سره مونږ وو مې غازی مې شهید مې سلامت بخانه زه غازیم شمه ماته خلک غازیم وای او زه شهیدوم شمه خو مې سلامت بخانه زمار سره روغ رمټي اس تکلیف دی راونه رسینو دا څه چته کیږي سب څنګه شهید کیږي سو پورې چې وجل شي نه مې غازی مې شهید مې سلامت بخانه جنگ لالته کې لاړل او دې 3000 کسان دي او مقابله کې غسانیان خپل مروتی دي او ور سره دا غي ملګری روميان راغلي دي یو بل سره هغه یوي د اسلام خلاف یو لاک کسان دیو او لاک کسان دیو اوس ته اندازو لګوا چې دا 2 لک کسان دي
دا ته په 3000 تقسیم کا چې د یو مسلمان مقابله ته سوره کسان یو مسلمان د څو کسانو سره مقابله کوله چا تقسیم ها سو نه 30000 نه 3000 نه 66 سره پوینټ نه باد سي 66 د پوینټ نه بعد چې کله 50 نمبر شي هغه بیا 7 حسابي او 67 کسان دی یو مسلمان مقابله ده اندازه ولګوي او په دې کې ډیر بدترین طریقې سره دا چې کم صحابه په شهیدان شو ډیر زیات زخمونو سره چې دا صحابي اخر کې جنډا نبی اسلام په خپل لاس ولا جنډا جوړ کړو سپینا په یو لاس چې کټ شو په بل لاس باندې ونیول بیا چې دې کوشش وکاو د بچاو چې بل لاس ولوم کټ کو واخر دا چې دا صحابیوم شهید شو نبی صلی الله علیه وسلم مدینه کې ده حالت کې وحی ورته وشولا چې کم صحابه دې غلو لکه مثال دا خو بالکل سم لکه د زوی په شان ساتل او نبی علیہ السلام هر صحابي سره سخت مینه خدای خو بالکل وړو کې تاسو هغه واقعیا و ان شاء الله بیا راشي نو څومره تکلیف په نبی علیہ السلام په منبر ناس دي جمعات کې وای زید بن حارثه رضی الله عنه شهید جړل وای جعفر رضی الله عنه شهید جړل وای عبد الله بن رواحه رضی الله عنه هغه شهید شو او جړل وای بیا د الله د تورونه یو توري جنډه په لاس کې واغست الته څه چلو شو کله چې دیم شهیدان شو نبی رسول الله چې ادري تنه یاد کړو دري وړه شهیدان اوس په سکی د کې یو صحابي په غزوه بدر کې شریک شو بدري صحابه دا اعزاز دی چې الله پاک وي ما ته بخنه کړل چې څه کوي یعنی مقصد دا دی هغه ډیر نیکان د الله پاک په داسې ګارانټي و چې دی غلط کار نه کوي تاسو بالکل بخلي شي هغه صحابي ولګ جنډه راونی ولا منډه کړه او خالد بن ولید رضی الله عنه څخه دی خو چون کې نوې مسلمان شه دی ورته وای ته زمونږ افضلی بدر کې شریک شوی او غټ صحابي ته غوړې ته دا جنډه ونیسه یعنی تی مشر وای نه اوس دې ځکه ستا ضرورت ده وای ها د په دغه رزمانه خو سخت جنگ شو دا رس خو بس 13 شوله باقی مسلمانان څخه چې پاتې دي د سره یو طریقه وکړه دا لخر به داسې ولکه د دې جاس پشان سید یا د مرغې پشان یو ډله بدلته ولاړو لکه مثال دا 30000 کسان دي سې دلته کې په درولیو سبدلته ودریدلو سدلته او سدلته دغه طریقې ته خیال دا طریقه و یو لوی ترتیب هغه وښکارې ده خالد ابن ولید رضی الله عنه دا سوکل اوس الته مخامخ چې کوم لخر دی هغه خدا کسان پیجندلې دي دایته مخامخ چې سود دي دایسي دای پیجندلې وګړو به رسمانه جنگ کې دایته چې کوم مخامخ دي هغه دی پیجندلې دایته مخامخ دي دی پیجندلې دا رستنو پیجند او هغه په دې تم دي چې ډېر پکې شهیدان کړل څه زخمیان دي او سباله چې راځي نو بس ټول به ختم کو کی سبق خالد ابن ولید رضی الله عنه پش پکې یو پروګرام جوړ کړ هغه ته ټول ته وای چې سحر شي تاسو به دا کاری چې بس دوړي بوچته وای د ځمکې دوړي بوچته وای یو دویم دا کسان دلته راوستل د دلته راوستل او د دلته راوستل لکه چې مخامخ خودري د دې مخامخ چې کوم کسان وغي لکه دا څنګه چل دا خو نوې کسان راغلي دی له جوړ پشپش په نور کسان را ورسېدل دلته کسان دا خو نوې راغلي دلته کسانو دا خو نوې راغلي یورپ په جدا غو ورسېد او
په دې طریقه سختۍ سره جنگ وکړ او دا مسلمانانی راخلاص کړل را بچ کړل د دومره لکاونه او راوی باسل داغي لخر نه راو باسل مدینه ته چې راو رسیدل نبی علی السلام ولهم استقبال کو خلق ول استقبال کو نبی علی السلام ول په شا داسې دباره ورک شاباسي او کسن ورک او هداوی چې دا سیف خالد چې د الله د تورونه یو تور ده سیف الله دا واقعا غوښول او د کې ډیر زیات شهرت هغه ته ملاو شو د صحابه د بشکولو په وجه سره داغینه بعد معاملې را تاسو ته ویلو چې دوه قبیله بنو بکر او بنو خزاعه داغي مسله کې هغه جنگ جوړ شو بیا نبی علی السلام کسان تیار کړل او په اتم کال رمضان کې لزر کسان فتح مکه کې سوره صحابه لزر کسان او دا لزرو تقسیم نبی علیہ السلام دا سیو کو سلور لخر جوړ کړل او یو لخر مشری خالد بن ولید التکم په یو باندې خالد بن ولید رضی الله عنه مشر شو خو نبی اسلام ټول ته ویلو نرمي به کوي او سو پورې چې پتا سو عمل نه شي تاسو به عمل نه کوي نو ګور باقی درې وړو لخرو کې چته د جنگ د غرانه لیدې چې کوم کې مشرو نو مقابله ته خلک راوته د کمزوري کړ او بیا رااله خانه کعبه کې اخو د بوتانو یو مرکز جوړ شو دغه ماتولو ته لګیدل داغینه چې فارغ شول نبی علی السلام د 30 کسان ورکړل 10 کسان ورسره کړل وای تلاړ شاه یو بل کار وسی بنو کینانو یو بت جوړ کړي عزا تاسو اکثر نو اوریدئ لات منات عزا هغه عزا ختمول لاړ لاړ هغه بوتي ورغړو ماتیک بیا رااله وای ما ختم کو تاسو ولید نه نبی اسلام یې ته بیا ورشه حالت یو ببر سره زنانا هغه داسې راوت لاوي زو عزایمه دا قتل کړل نبی علی السلام وی بس بیا به وزدان راځي دای قتل ولوي سید د فتح مکه نه بعد بیا مختلف معرکې او کارونه غوښول لکه مثال په دور باندې د طائف واقعا او حنین کې نبی صلی الله علیه وسلم حنین کوم په یو ډله باندې دی مشر کړه غزوه حنین باره کې چاته سلګ معلومات شته دي صحابه په کې ډیر زیاتونو بعضو خلکو په کې دا خیالو کو چنن مخکې ومنګ لګونو ګټل ونه اوس چې ډیر یو ولې بنه ګټو نو دا خبره د الله خو خنه شوله صحیح سنوي خلک مسلمان شو غي ذهن کې داس خبري رااله نو وقتی طور باندې هغه ته شکست ملاو شو بیا دغه نه بعد بیا الله پاک مسلمانانو لخپې هغه مضبوط کړی او د الله مدد هغه رااله بیا دغه نه بعد نبی صلی الله علیه وسلم راغله دی او حج لبیا راته مدینه نه مکه ته یو حج او هغه خو نبی صلی الله علیه وسلم خپل رانه له فتح مکه نه بعد او ابوبکر صدیق رضی الله عنه د حج امیر جوړ کو غیر ولي بیا بل ځل نبی علی السلام هغه خپل عمره غلو نو پاغي کې ورسره خالد ابن ولید رضی الله عنه هغه شامل خود دینا مکه د تبوک واقعا غراله غزوه تبوک او تبوک ډیر لري زیاده نن سبا دا اردن چې کوم ملک دی سعودي سره هغه ته سړی چې رواني باغی بارډر ته نو تور فاصله کې غراځي لګ مخ کې بیا د اردن بارډر راځي نو هغه کې نبی صلی الله علیه وسلم سوره صحابه تیار کړو دا ځکه لیکل تاسو زین کې راشي سنه آسان تاریخ تاسو زین ته هغه راشي 30000 صحابه او د غزوه تبوک ته جيش العسره ویل کی خبره دا و چې د روميانو هرقل او دیبا اکثر دمکیان ورکول چې مدینه باندې حمله کو او دا عربو بس جنگونه جنگ به ته مونږ خو نبی علیہ السلام دا غي دمکې په دغه کې مخکې نه وتا خلک ولېګل صحابه ولېګل خو غي جرأت نه کړې شو
هلته صحابه وو خو غیران المقابله بیا نبی اسلام واپس راغلی او دې جنگ کې د منافقینو ډیره پته لګېدله بیا نبی صلی الله علیه وسلم کله چې د اخیری حج کې هغه اخیری حج هم د نبی اسلام به حج او اخیری نبی اسلام څومره حجونه کړي یو حج کړي او عمره سره کړي سو به وای کنه یو خو حج کړي دا خو تاسو صحیح وای او څلور عمره کړي صحیح نه دا خو یې ځکه لکه مثال پته نه لګي که تاسو الله پاک سعودي ته بوتلې نو هلته کله کله د سوال جواب داسې نشیس لګي او پاغي کې ښه انعامونه ملوي ټول دینی انعامات صحیح کله کله پکې داسې د عمرې د ویزې انعام پکې راوځي چې ته مور پلار راوله نو دلته سرین استاد سنکې چې دا نن په سوال جواب نشیس کیو انعامات به تقسیمي بهرحال نبی صلی الله علیه وسلم په هغه حج په موقع باندې دا وی چې خذو عني مناسککم لعلی لا القاکم بعد عامی هذا ما خپل طریقې د دین زکې کې دی چې بیا در سره سبا بل کال سره ملاقات ونکما ډیر صحابه ډیر خپو ډیر جړل چې دا خو نبی اسلام داسې خبر وکړه لکه چې دنیا نزي او واقعي چې نبی اسلام د مکې نه مدینه ته راورسید بس بیمار شو او بیماری و تر دې چې وفات شو او د وفات نمخ کې خالد ابن ولید یو ځل نجران تم لګلو بیا راغلی څنګه چې نور صحابه ډیر زیات سخت خپو نو داسې دی ډیر زیات خپو دا نبی علی السلام وفات شو سوره عمر او د کوم ځای ته ورسید ها 47 وصلوي ماشاءالله بیا تاسو وايي مونږ ته څه نه یادېږي ما خو غر سروان کړی دي او تاسو ته یاد دي چې هغه ټیم 45 نو 47 اوس تاسو اندازو لګوي چې د روستو بیا کم وخت تیر کړی دی نو هغه ټوټل 12 کال دی نبی اسلام دی وفات نه بعد ولې په 21 هجری کې وفات شوی دی نو تاسو دا ورته یو ځای کې دا سوره شو او تاسو په خیال باندې دی یو لس 12 کالو کې د کې به سوره جهادونه کړي اڅ یو اندازه و سل جهادونه سل ماره کې هغه کړي گویا چې پارام نه د کې ناستله ځکه خو اخر کې بیا ډیر زیات به جړل چې زه خو هر ځای ته می دنګلی دي او شهادت ولې نشته نو بهرحال د نبی صلی الله علیه وسلم د وفات نه بعد چې ده مختلف فتنې هغه جوړې شو ابوبکر صدیق رضی الله عنه خلیفہ شو او دغه وخت ډېر زیاتې فتنې وي یو فتنه دا و چې خلکو زکات نه انکار وکړ نور کو هغه تصویر کېدل او بل قسم دا و چې خلک اسلام نه اړواړېدل او بل قسم هغه چې هغه وي اسلام نه اړېدل څه کوي هغه وي موږ خپل پیغمبران یو داسې قسمه فتنې هغه جوړې شو بلکې یو پکې داسې او طلحه ابن خویلد چې نبی علی السلام د بیماری واورېدل نو هغه ټیم یې اړو د پیغمبري داوا هغه وکړل سنوم یو طلحه بن خویلد یو پکې زنانه و سوجا پنو هغه وزو پیغمبر او د دې بیا تاریخ ډیر ناشنا عجیب تاریخ دی کله به وې زموږ ماپ کو کله به څه کله خلک خوشاله خلکو ته وای موږ ماپ دی خلک بس څه خوشاله داسې پکار دي او یو مشهور پکې چې دی هغه مسیلمه کذاب د یمامه نو د ټولو
جنگونو کې خالد ابن ولید رضی الله عنه با مخکې منکرین زکات خلافم مرتدین خلافم او چا چې نبوت داوی کړی وي داغي خلاف صحیح ده. د دې زیات تفصیل هغه نه ذکر کوو وخت بیا جوړه کم شه سوره ټیم شه 36 منټه نه د درس سوره واخو شه 25 منټو شو صحیح ده زه به و ان شاء الله یمامه جنگ جیو نو د خلاف د مسلمانانو خلاف یو لوی لخر هغه تیار کړو صحیح ده. اخر دا چې یو قله کې بند شو او دا د هغه وخت یو مضبوط هتیارو قله کې بندیدل خو الته کې دې ته پته نه و چې اخر زموږ مقابله چا سره راغله. صحابه چار چاپیره ناست او قله هغه دروازې ډېرې غټي مضبوطي اوس هم تاسو بلایسار هغه د لاهور هغه قله وګورئ یا پیښور هغه وګورئ مضبوطي دروازې صحیح د دینه مضبوطي او دنګ دیوالونه څوک وخته بار کسان نه سوغه شواله ده. نو اخر یو صحابي دی او دا غنوم دی برا ابن عازب رضی الله عنه هغه سوې لخر والته دا چلو کوي ما ډنګ ډولای کوي او ورخوشي مې کوي په بره مې ولې زبا دیوال نه په بره لاړ شم په هوا کې او کتبه اورځم دروازه به ته ګلاو دای چې ورخوشي کړي او بره نو څنګه په هوا کې روان دي نو یو خو غي خپل ویری چې دار باندې سرال هغه ټیم خدای جازونه نو هغه ځان نه جاز جوړ کړ او کته چې څنګه راکوشو دروازه گیټ ته ځان ورسو گیټ بلا صحابه وردن نشو فدای حمله وکړو نو بیا په هغه جنگ کې دا مسلمه کذاب چې و د قتل شو وحشی دلاس دا وحشی سوکو احد کې حمزه رضی الله عنه شهید کړ هغه وخت کافر چې مسلمان شوی دی اوس نو په اسلام کې ته غټ کافر قتل کله کله الله رب العالمین انسان لا زړه اخی په دنیا کې وي ډیر ځله یو کس ویره توبې مې وباسلې خو الله دې وکړي چې داسې سډیر نیک کارونه وکما چې ګناونه رانه هیر شي الله پاک ډیر خلکو له دا توفیق هغه ورکړي. بیا دا غینه بعد مختلف جنگونه هغه نور دي او هغه کې ډیر ناشنا واقعات دي خبره ټیم نازک دی نو ان شاء الله سبب ختم شي صحیح ده سبب خبره نه وکړي سبب ان شاء الله هغه ختميږي نو الله رب العالمین دې هغه توفیق راکړي چې موږ د سیرت د